الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعرفي عامة هكذا توي بسلاد منطقيانو کی محمول او دائم باشد کی محمول ددی ہمیشہی مر موضوع را موضوع لرا یعنی جدی لگا محمول ثبوت موضوع دائمی دوام عبارت دے دا ازمینہ و سلاسہ و نچ پدریو ازمینہ و کیوی یعنی دا ثبوت محمول موضوع تا پا زمان ماضی کی ہومی پا زمان الحال کی ہومی پا زمان الاستقبال کی ہومی ندیتا وی عرفی عامہ عرفی و عامہ ذکر عرفی عام دا دوام دا ثبوت دا محمول موضوع لرا پا موجبہ کے یا دوام دا سل دا محمول دا موضوع نا پا سالبہ کے لا عرف معلومی عرفیہ و تذکوی او عامہ و تولیوی ذکر چی دا رست عرفیہ خاصہ رازی دا داغی مقابل دا مثال بھائی سنگئی عرفیہ عامی لیکن سڑے ہوئی کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا ہر کاتب متحرک الاصابع دے و دے کہ دا دوام چی دے تا پا حسب دا وصف عنوانی سر دے دی موضوع کی ترسو پوری پا افراد دا موضوع کی وصف عنوانی بھی دا دوام دا ثبوت دا محمول با موضوع لروی و دا دی موضوع نا دا وصف عنوانی لرے کنو بیا با دا دوام نئی اور مشگیری با نئی لیکن وہ کل کاتب ہر کاتب متحرک الاصابع دا گوتی خوزی وصف عنوانی ازدار ما دام کاتبا دا کاتب افراد لری اگا افراد تا ذات تا موضوع ہوئی چی اگا زید عمر و بکر دی چی افراد دا انسان دی اهم افراد دا کاتب دی او وصف عنوانی دا کتابت تے چی پا دی افرادو کی کتابت وی ادوی لکل کئی نو دا تحرک تا اصابعو دوی تا دائم دے پا وقت کتابت کی و تا دائم دے لکلو پا وقت کے دوی تا تحرک تا اصابعو ثابت تے او دائم دے خلاص شو وکدا وصف عنوانی لرکی دی افراد دا کاتب نا چی زید عمر بکر دی کتابت لرکی بیا دا ثبوت تحرک الاصابع دیتا نا ثابتی گی بیا بہت ساکن الاصابع ثابتی گی مقابل نا متحرک الاصابع عرفیہ خاصہ قضیر آگوین بجے قضایہ موجہاو کے یو قضیہ عرفیہ خاصہ وا مقابل دا عرفیہ عامی کہ محمول او موضوع را دائم باشد کہ محمول موضوع تا دائمی خوب حسب وصف عنوانی موضوع پا حسب دا وصف عنوانی دا موضوع سرا نہ دائما نہ ہمیشہ زمانہ کہ دی موضوع کے وصف عنوانی موجودی پا افراد دا موضوع کے دا محمول با دی موضوع تا دی ثبوت تا محمول با موضوع تا دائم وی خدایمن بنئی زمانہ کہ دی افراد دا موضوع دا وصف عنوانی لرے کی نبیا دا ثبوت دا محمول دائم ندے اور دی مثال خی کل خمر مسکر لا دائما بل ما دام خمرن وی ہر خمر مسکر دی دی خمر خپل افراد دی دا کلو دا پار دا عموم دا افراد رازی دا خمر افراد شتے کم دی بدی یو لوخی کی چی شراب پراتی دا یو فرد شرابو دے پا بل لوخی چی پراتی دا بل فرد شرابو دے پا سلورم لوخی چی پراتی دا سلورم فرد دے او دا ہر فرد افراد دا خمر
دیتا مسکریت ثابت کر دے. وصف عنوانی پا خمرو کسرے معنی دا خمر والی دے. خمر تا خمر والی وی، خمر دا مخامرین دے، مخامرہ ازاری تا وی دا ازالہ دا عقل کی. دے خمرو کی چتا چو پوری دا وصف عنوانی پروتی معنی دا مخامرے دا مسکریت و ثابت دے سڑے نشکی. دا دا مخامرے معنی تی لری شی دا سنگ لری کی یو دوئی دے چاگا خمر تواچے رو دے خمرو نبیا اگر نشا لری شی مخامرتی لری شی. پا دے خمرو کی ترچو پوری دا وصف دا مخامرے پروتی دا خمروالی پروتی نشا ورکی ثبوت تا مسکریت و ثابت دے دائم دے لیکن ہمیشہ نہ دے سنگا لا دائما کہ دین دا وصف دا مخامری لری شی دا خمر و امانات یارتاو شی مثالت شی و تواچے نبیہ ثبوت دا مسکریت دینا لرکی بل مادام خمرن دا اخلاص شو. دے قضایا مواجہاو کی یو قضیہ وقتیا قضی تاوئی کہ دا ثبوت دا محمول موضوع تا پا موجبہ کے یا سرد محمول دا موضوع نا پا سالبہ کے دا موقت بالوقتی دا پا وقت معین کی یعنی دا محمول دا موضوع تا ثابتی پا موجبہ کے پا وقت معین کی ثابتی کہ آگا وقت لرشی بیا ثبوت نہیں دیکھ ضرورت وقتی دے ثبوت تا محمول موضوع تا ضروری دے خو پا وقت معین کی یا سرد محمول موضوع نا ضروری دے خو پا وقت معین کی. دی مثال بسنگی یو دا موجبی مثال لے بلی دا سالبی مثال لے لیکن یو سڑے ہوئی بی ضرورت دا بی ضرورت دی جہت دے کلو قمرن حرس پوگمائے منخصفن توری کی پوگمائے خسپینے خو کلا کلا تورش دے قمر تا ثبوت تا انخصاب دے وی ضروری دے تا ثبوت تا توروالی و تا ضروری دے پا وقت معین کی دے لا دائما ہمیشہ نتوری بل وقت حیلولت الارض بلکہ پا وقت حیلولی دے ازمکی کی بینہو و بین الشمس چہائل شی ازمکا پا ما بین دے سپوگمائی ادنور کی دے سپوگمائی ادنور پا میند کی چی ازمکا حائل شی نو دک وز کی دے سپوگمائی تا انخصاب ثابت شی. قمر ثبوت تا انخصاب تا توروالی قمر تا ضروری دے خو پا وقت معین کی چی وقت حیلولی دے ازمکے ارسپونگوئی پمینس کی ازمکہ حائلشی دا سنگ دا حکمت مسئلہ دا دا حکماوی زمان دا لشر و مذہب ندے چی دی اسپونگوئی کی خپل رنا نشتے اسپینوالی نشتے دا دی دا رنا دا نور ندے اسپونگوئی شفیف را و پا خپلا رنائی پکی نشتے پا خپلا تورا دا او رنا پکی نشتے رنا شیخ اسپینی و یو وقت کے دا سپوگمائی چی دا رنائی آخری دا نور نا آخری سنگا پا لپاس اسمان کے نور دے دا لپاسنا سپوگمائی پلان دے اسمان کے دا سپوگمائی محرکت کی دا نور محرکت کی دانور چی پر اس پوگمائی برابری دا لپاسنا او لپاس آسمان کی لے کندہ سی دی نو لان دی آسمان کی اس پوگمائی تک گئی لپاس آسمان کی نور تک گئی دانور چی پر اس پوگمائی لپاس روانی دی اس پوگمائی تا دی نور نرنی حاصل شید اس پوگمائی شفی پر دائن مثال دی آئین دا بلشی دا انتقاش کی نور اگر رنائی پر اس پوگمائی کی منتقشہ کی گئی او دیدہ سے روانی یو وقت دا سیوشی دینور حرکت اسمان دنور چی دے دا حرکت تیز شی
ادانم اسمان چې حرکت کوي د مدور کوي ګر نو داسې لاړ شي نو لاندې طرف ته لاړ شي د انور د انور هغه اسمان لاندې طرف ته د انور ویسي سپوږمۍ خو په لاندې اسمان کې وه نو د انور هغه اسمان چې دی هغه کته لاړ شي هغې کې انور په کته لاړ شي د سپوږمۍ هغه بره پاتې شي لاندې حصې ته نو د انور د سپوږمۍ په منځ کې ځمکه حایله شي لکه د ځمکې د دې اسمانونو په منځ کې پرتې دي نو د انور اسمان حرکت وکړي داسې لاړ شي لاندې طرف ته هغه انور کته ویسي ځان سره د سپوږمۍ اسمان ترېنه بره پاتې شي او په منځ کې ځمکه حایله راشي نو چې حاجب راشي نو دقه وخت کې د سپوږمۍ نه هغه سپینوالی د نور هغه انتقاش د نور پاتې شي نو سپوږمۍ فی حد ذاته توره د نم توره شي نو دوی وایي چې ثبوت انخساف قمر ته ضروري دی په وقت معین کې دا انخساف ضروري دی چې وقت هیلولې دی بینه و بین الشمس دائما نه دی ولې چې د نور هغه اسمان بیا حرکت بره وکړي د سپوږمۍ ورسره بیا هم وکړي نو بیا چې یو کله د دوی محاذات د یو بل سره راشي سپینوالی بېرته شروع کړي دا د ریاضي مسله ده که پوره پې ځان پوه کوئ ریاضي پسې وایئ بیا خو دا ثبوت ته انخساف قمر ته ضروري دی خو دا ضرورت د وقت معین دی چې وقت د هیلولې دی چې وقت د حایل کېدو د ځمکې دی بینه په مابین د دې قمر کې و بین الشمس او لا دائما همیشه نه دی دې قضیې ته چې ضرورت د وقت معیني ثبوت د محمول موضوع ته ضروري وي په وقت معین کې ضرورت د وقت معین یا سلب د محمول د موضوع نه ضروري وي خو په وقت معین کې هغه د سالمي مثال بیا دا دی چې سلب د محمول د موضوع نه ضروري وي په وقت معین کې لا شیء من القمر بمنخسفنا لا شیء من القمر بمنخسف نشته دی یو شی د قمر نه منخسف دائما یو شی د قمر نه منخسف نشته دائما دا انخساف په کوم وخت کې راځي په وقت هیلولې کې راځي دا انخساف دته ثابتېږي په یو وخت کې چې وقت هیلولې دی او سلب د انخساف کېږي په کوم وخت کې چې هیلوله ختم شي یو وخت کې ورته ثبوت انخساف ضروري یا په وخت هیلولې کې چې د هیلولې وخت ختم شي نو بیا ورته ثبوت انخساف بیا ترنه سلب انخساف ضروري دی دا خلاصه شوه یو په دې قضایا موجهو کې منتشره وه منتشره کومې ته وایي دا مقابله د وقتیه ده په وقتیه کې ضرورت د وقت معین دی په منتشره کې ضرورت د وقت غیر معین دی وقت پکې معین نه دی څنګه چې دا ثبوت د محمول موضوع ته ضروري وي خو په وقت غیر معین کې وقت نه معلوم یا سلب د محمول د موضوع نه ضروري وي په وقت غیر معین کې په وقتیه کې وقت معین دی ضرورت د وقت معینه دی په ایجاب کې یا ضرورت د وقت معینه دی په سلب کې په منتشره کې ضرورت د وقت غیر معین دی دا ثبوت د محمول موضوع ته ضروری دی په وقت کې دی خو وقت معلوم نه دی نو په یو وخت کې ثبوت ضروری دی د ثبوت وقت هم نه دی معلوم په بل وخت کې سلب ضروری دی د سلب وقت هم نه دی معلوم معین نه دی لکه څنګه به مثال جوړو دا انسان چې دی انسان دا د ساه خاوند دی یوازې انسان نه هر د ساه خاوند چې وي دی ساه اخلي ساه وانه اخلي نو بیا مري ساه اخیسته څه ته وایي ساه اخیسته دې ته وایي چې د انسان په دې ګېډه کې دنده په معده کې دنده ګرمه هوا پرته وي نو په یو آن کې دی
دا ګرمه هوا جوشو کی نو بهر ته وځي. دا چې بهر ته وځي نو دې ته ساه اخیسته نه وایي. او د بهر نه دا ځای خالی شي هوا وځي ګرمه نو تازه هوا راکاږي که ته هغه ځای ته لاړ شي. دا بهر ته چې هوا وباسي دا عدم انخصاف دی. او دنده چې راکاږي دې ته انخصاف وایي ساه اخیسته. په یو وخت کې دا انسان ساه واخلي دا دنده ګرمه هوا بهر ته وځي. دا وخت د عدم انخصاف شو، وقت د عدم ساه اخیستو شو، ساه یې وانه غست، سرد ساه اخیستو شو. او چې دا د بهر کومه هوا ده دا روانه شي دنده هغه ځای ته لاړ شي دا ګرمې هوا ځای ډک کړي نو دې ته انخصاف وایي. څه وایي؟ ساه اخیسته وایي، تنفس ورته وایي. تنفس ساه اخیستو ته وایي. د ساه اخیستو څه معنا ده؟ ساه اخلي په ګېډه کې ګرمه هوا پرته ده که دا ګرمه هوا په آناتو عدیدو کې پاتې شي سړی وژني هېټه یې پړسېږي بیا پړسېږي مري بیا ساه نشي اخیستی. دا ګرمه هوا چې د دنده نه روانه شي جوشو کې په خولو وځي دا عدم انخصاف دی، عدمي تنفس دی، ساه یې وانه غست. او دا هوا تازه هوا د بهر نه د مقناطیس په شانتې دنده لاړه شي. دا مقناطیس د ګېډې راکاږي زړه هوا وځي دی عدم تنفس شو. او چې نوې هوا ورته لاړه شي دې ته تنفس وایي، ساه اخیسته وایي. دا انسان په یو وخت کې غیر متنفس دی او په بل وخت کې متنفس دی. خو دا تنفس او عدم تنفس د دواړو په یو وخت کې دی خو هغه وخت معلوم نه دی. نو دې کې یوه موجبه جوړېږي، موجبه منتشره، او بلې ته سالبه منتشره وایي. سالبه منتشره هغه قضیې ته وایي چې ثبوت د محمول موضوع ته ضروري وي خو وقت د ضرورت یې نه معلوم، یا سل د محمول د موضوع نه ضروري وي په وقت غیر معین کې. چې ثبوت د محمول موضوع ته ضروري وي په وقت معین کې نو دا موجبه منتشره شوه. او چې سل د محمول د موضوع نه ضروري وي په وقت غیر معین کې دا سالبه منتشره شوه. مثال د موجبه منتشره دا دی کل انسان متنفس وقت ما هر انسان متنفس دی په یو وخت کې. متنفس څنګه چې د بهر نه هوا واخلي دنده لاړه شي. او بله پکې سالبه جوړه کړه لا شیء من الانسان بمتنفس وقت ما بالضرورت لا شیء من الانسان نشته یو شی د انسان نه متنفس خو فی وقت ما په یو وخت کې د اوقاتونه نه په یو وخت کې د تنفس کوي په بل وخت کې عدم تنفس کوي. دا ثبوت تنفس او سلب تنفس یو وخت کې ورته متنفس ثابتېږي بل وخت کې ورته سلب تنفس کېږي. خو د دې ثبوت هم وخت نه دی معلومه د سلب وخت هم نه دی معلوم. نو منتشره قضیې ته وایي چې ثبوت د محمول موضوع ته ضروري وي په یو وخت کې وي خو وخت غیر معلوم وي، یا سلب د محمول د موضوع نه ضروري وي په یو وخت کې خو وخت غیر معلوم وي. دا یو موجبه منتشره شوه او بله سالبه منتشره شوه. او دې ته منتشره ولې وایي؟ ځکه منتشره د انتشار نه د انتشار خوروالي ته وایي. دې کې هغه وخت معلوم نه دی نو خور دی په ټولو اوقاتو کې د هر وخت احتمال لري. منتشره قضیه را گوینها قضیه تویی که محمول او مر موضوع را ضروری باشد چې محمول لري یعنی ثبوت محمول خاص موضوع لري ضروری وي نه دائما همیشه نه ضروری ثبوت بل به حسب وقت لا معین بلکې په حسب د وقت سره چې غیر معلومي. مثال چون به ضرورت یو سړی وي دا جهت دی نه دی ښه دا لفظ داله دی په ضرورت باندې دا به ضروره دې ته جهت وي. کل انسان متنفس کہ موضوع معلومه کا موضوع په کل انسان کې انسان دی او محمول متنفس دی او نسبت ایجابی دی ثبوت تنفس انسان
ثبوت تا سا غستو انسان تا دا ضروری دی خام خبیز ضرورت دی بس اخلی خود دا تنفس وقت نه دی معلوم چه بکم وقت تنفس کئی لا دائما دا تنفس دائما نه دی بل بعض الاوقات و بعض اوقاتو که دی خو آغا وقت تنفس معلوم نه دی موجبہ کی مثالو خو سالبہ باب کی تجوڑا ہے كل إنسان متنفس بالضرورة كل إنسان متنفس لا دائما بل في وقت غير معين فيو وقت دي متنفسين كم وقت تنفس كي بعدم تنفس ني أو بيا ببل وقت غير متنفسي نالتك بيا سلب التنفس ضروري دي بالضرورة الأشياء من الإنسان بمتنفس وقتا ما سلب تنفس په یو وخت ضروری دی ثبوت تنفس په بل وخت ضروری دی خو نه د ثبوت هغه وخت معلوم دی او نه د سلب هغه وخت معلوم دی چشمارل چې د ساق په کوم وخت کې اخلي په یو وخت کې سالي په بل وخت کې سانالي دا غسل سا او نه غسل سره دی دوه وخت نه دی معلوم خلاص شو دا دې کې ضرورت د وخت غیر معین دی وقت کی ضرورت تو وقت معین دی اب منتشرہ کی ضرورت تو وقت غیر معین دی وجودی لا ضروریہ یو د موجہاتنا وجودی لا ضروریہ وا پدې لا ضرورت کی اشارہ دا امکان د سلب وجودیہ لا ضروریہ وجودیت سے معنی ہے کہ دا ثبوت محمول موضوع تا موجودی ثبوت محمول موضوع تا موجودی یا سلب محمول دا موضوع موجودی دی خبیث یوازی موجبی راوڑی دی سالبی ندی راوڑی سالبہ زکا دم کومو سر ثبوت محمول موضوع تا پا موجبہ کے موجودی موجود شيء لا ثبوت یا سلب محمول دا موضوعنا سالبہ کی دا سلب موجود شيء خو ضروری نہیں ضروری نہیں ضرورت کی اشارہ وجوب تا واجب نہیں ممکنی اب ممکنی پا امکان خاص سر لکہ دا محمول دی موضوع تا ثابت تے تو موجبہ کی موجود شیر لا ثبوت خود ضروری نہ دے کہ سلب یوشی نو سلب ممکن دے ممکن دا مانا چی دا سلب نا اچھا محال نا لازمی کی لکہ تو ہے الانسان کاتبنا انسان پی جانی زید عمر بکر افراد دی کرنا او دی افراد تا کتابت ثابت شیر ہے فعلیت تا دی نسبت راغل لے دا ثبوت تا کتابت تا انسان تا بالفعل راغل لے فعلیت تا راغل لے داغا مطلقہ ہموی چی نسبت پا کی بالفعلی فعلیت تا راغل لے موجود شیر ہے کتابت پا انسان کی موجود شیر ہے پال انسان و کاتبون کی دا ثبوت تا محمول موضوع تا بالفعل شویر ہے خود ضروری نہ دے سنہ دے یعنی کہ دا کتابت تا انسان نہ لرشی نہ پلرے کے دو کہ اس محال نرازی لا بالضرورہ ضروری نہ دے نہ پر لا ضرورت کی اشارہ دا امکان السلب تا پر لا ضرورت کی اشارہ دا امکان السلب تا چی سلب ممکنی لکہ تو ہے کل انسان کاتب دا انسان موجود و کاتب محمول لے و ثبوت کتابت انسان تا بالفعل راغل لے فعلیت تا ہوئی پا یو دا ازمینہ و سلاسو کی دا کتابت انسان تا ثابت دے او سرہو لگا لا بالضرورن و لا بالضرورہ کی اشارہ امکان و سلب تا دا لیکن سلب ممکن دے سمانا کچھری دا کتابت تا دے انسان نلرشی نہ پلری والی کی سمحال نہ لازمی کی
دغه د امکان معنا ده. ممکن څه ته وایي چې د فرض د وجود نه لازمي محال په نظر سره ذات. او ثبوت د کتابت انسان ته خو موجود شی دی، شی کنه دی. اوس ډېر خلک په دفترو کې ناستې لیکل به کوي، لیکن لا بالضروره نو موجود شو، نو وجودیه شو چې نسبت پکې موجود یا وجودیه. او لا بالضروره ضروري نه دی. څه معنا؟ په لا بالضروره کې اشاره د امکان د سلب ته. که دا کتابت د انسان خرکوس نه لرې شي نو په لرېوالي کې څه محال نه لازمېږي. څه محال به راشي؟ د خدای په خدایي کې څه فرق راځي؟ دا وجودیه لا ضروریه د دوو قضیو نه جوړېږي، یو د مطلقې عامې او بل د ممکنې عامې. مطلقه عامه به پکې موجبوي او ممکنه عامه به پکې سالبوي. د کل انسان کاتبون، کل انسان کاتبون یا الانسان کاتبون، انسان کاتب دی. او دا کتابت ته انسان ته بالفعل ثابت شوی دی، خدا ثبوت ضروری نه دی. لا بالضروره، لا بالضروره کې اشاره شو امکان السلب ته. سلب ممکن دی. که دا کتابت ته انسان نه لرې شي، ثابت نشي، نو په نه ثبوت کې څه محال نه لازمېږي. دې ته وجودیه لا ضروریه وایي. ثبوت ته محمول موضوع ته فعلیت ته وتې، خو لیکن ضروری نه وي. که ضروري وي ضرورت ته وجوب وي، واجب نه وي، ممکني سلب ممکني. نو دې کې یوه مطلقه عامه شوه، ځکه مطلقه عامه کې فعلیت ته نسبتي. او په لا بالضروره کې اشاره شو ممکني عامې سالبې ته. نو دا وجودیه لا ضروریات چې موجبوي نو دا جوړه ده یو د مطلقې عامې نه او بل د ممکني عامې سالبې نه. وجودیه لا ضروریه قضیې راګوین، قضیې ته وایي چې محمول او موضوع را حاصل آید، چې محمول د دې موضوع ته حاصل شي، یعنې ثابت شي، خو نه په طریقې ضرورت، نه په طریقې د ضرورت سره ضروري نه وي. دا مثال د دا خول دی په قائمون کې خول دی. کل انسان قائمون، موضوع دلته کې څوک تا؟ انسان. افراد سدي زید عمر بکر، او دی انسان دی افراد ته څه ثابت کړ دی؟ قائمون ودرېدو. او دا قیام دی ته ثابت دی بالفعل، فی الحال ورته ثابت دی. ډېر خلک به اوس ولاړي پرې دا قیام ورته ثابت بالفعل دی، یعنی دا نسبت خروج ته راوتی دی، فعلیت ته نسبت دی. خو لا بالضرورت ضروري نه دی. په لا بالضرورت کې اشاره امکان د سلب ته شوه. که چېرې دا قیام د افرادو د انسان نه لرې شي، مسلوب شي، نو په سلب کې څه محال نه راځي. د کوم شي چې په سلب کې محال نه راځي ممکني، نو سلب ممکن دی. مسله پوه شوئ؟ دې ته وجودیه لا ضروریه وایي. دا جوړېږي د دوو قضیو نه. اوله قضیه به پکې مطلقه عامه وي. مطلقه عامه قضیې ته وایي چې دې کې دا ثبوت د محمول موضوع ته فعلیت ته راوتي. او بله ممکنه عامه وي، خو ممکنه عامه به پکې سالبه وي، او هغې ته به اشاره په لا بالضرورت سره وي. لکه کل انسان قائمون، دلته کې دا وجودیه لا ضروریه هغه قضیه ده چې محمول د دې موضوع ته حاصل شي. نو د انسان ته دا قیام حاصل شی دی. ډېر خلک ودرېدلي دي، خو دا ثبوت د قیام د انسان ته ضروري نه دی. لا بالضروره، یعنې سلب ممکن دی چې انساني او قیام نه کوي. دا قیام د انسان نه مسلوب شي، نو په سلب کې خو څه محال نه راځي. چې کوم شي کې محال نه راځي هغه ممکني، نو سلب ممکن دی. نو دا وجودیه لا ضروریه د دوو قضیو نه جوړه ده. یو پکې څه ده؟ یو پکې مطلقه عامه ده. مطلقه عامه کې فعلیت د نسبتي، او بله ممکنه عامه ده. خو ممکنه عامه پکې سره سالبه ده، سلب ممکن دی. دا وجودیه لا ضروریه وه. بله وجودیه لا دائمه ده.
وجودیه لا دائمه کومې قضیې ته وایي دا هم د یو مطلق عامې نه جوړېږي وجودیه لا دائمه څه معنی چې په دې قضیه کې هغه نسبت فعلیت ته راوتې یعنې ثبوت محمول موضوع ته بالفعلي وجودیه شوه او لا دائمه څه معنی یعنې دوام پکې نشته دغه محمول ثبوت موضوع ته دائم نه دی یو وخت کې دی په بل وخت کې نه دی نو دې ته بیا وجودیه لا دائمه وایي او وجودیه لا دائمه قضیې راگوین قضیې ته وایي که محمول او موضوع را حاصل باشد چې محمول موضوع ته حاصل شي مطلقاً په یو وخت کې د اوقاتونه لیکن په بل وخت کې تینا مطلوب شی همي دوام پکې نه ځکه لا دائما لکه وای کل انسان کاتبنا هر انسان کاتب دے موضوع څوک ده انسان محمول څوک دی کاتب نسبت سره ایجابي ثبوت ته کتابت او د لیکلو انسان ته او دا نسبت فعلیت ته راوتې دا کتابت د انسان ته بالفعل ثابت شوی دی ولیکن لا دائما همیشه نه دی ځکه په یو وخت انسان لیکل کوي کوي که نه کوي فعلیت ته راووته خو همیشه خو لیکل نه کوي دوام خو پکې نشته چې دی به ټولې عمرې ناستې لیکل به کوي کله کله کونه ورکوي نو کونې ورکولو په وخت کې لیکل نه شي چې تبلیغي نو کونه به ورکوي بیا خو لیکلو ته نه سمیږي ذهنونه بېرته تازه شوه یا اوس بله دوسي کوي چې بله دوسي کوي نو کتابت نه شي کولی د یو وخت کې ورته ثابت شو په بل وخت کې ترې نه څه شو مصلوب شو چې مصلوب شو د ایجاب دائم نه شو د ایجاب څه نه شو دې ته وجودیه لا دائمه وایي لا دائمه مخکې یو وجودیه لا ضروریه وه دا وجودیه لا دائمه شو وجودیه لا ضروریه کې فعلیت ته نسبت راغلی خو امکان د سلب پکې دی او په وجوده لا دائمه کې فعلیت ته نسبت راغلی خو سره د دوام نه دی لا دوام پکې دی راځه وبسې ها کته عبارت ته اوس ګوره کل انسان کاتب بالفعل لا دائما په دې قضایا موجهو کې یو قضیه موجهه مطلقه عامه سوا مخکې تېره شي د په اجمال کې دا مطلقه عامه کومې قضیې ته وایي وایي قضیې راګوین هغه قضیې ته وایي کہ محمول او موضوع را حاصل باشد کہ دا محمول لدے قضی موضوع تا حاصل شئی ثابت شئی خو مطلقاً بیان کیفیت حصول او بیان دا کیفیت حصول پکی نشتے چی دا سنگ حاصل لے او دا دے جہت چی دے لفظ دا اطلاق عام دے دا محمول دی موضوع تا ثابت شیرے فعلیت تراوتے دے نسبت کہ ایجابی دے ہم فعلیت تراوتے دے کہ سلبی دے ہم فعلیت تراوتے دے کوئی ایجابی کی جوڑ کر دے سلبی خربیس مثالوں نے دے خولی لیکن بیان کیفیت حصول نو مطلقہ اما قضیرہ گوینہا قضیتوی کہ محمول او موضوع را حاصل باشد کہ محمول موضوع تا حاصل شئی مطلقاً بیان کیفیت حصول لیکن بیان کیفیت حصول بدون بیان کیفیت حصول دلتا کدا سے دا دے خطا شعر دا محمول دے موضوع تا حاصل شئی مطلقاً سمانا بدون بیان کیفیت الحصول بید بیان دا کیفیت حصول نا کیفیت حصول پاکی نہیں بیان شئی چی داد پکم کیفیت سر دے
یعنی ضروری دے، ممکن دے، واجب دے، دا کیفیت پکی نہیں. جو کل فرس سہالنا، دا فرس پا دی ترکیب کی موضوع دا او دا دی فرس افراد دی، او سہالن پا کی محمول لیا. سہال چتاوی دا سہال چی دے دا آواز دا قچت دا اس تاوی. سو دا اس چکم آواز کئی دی تا سہال وی، سہل وی. سہل آواز دا فرس تاوی. تا سو اوریدل لے چتا دا اس پی مسبیلی دلی چی کل کل آوازو کی دق آواز تا سہال وی، سہل وی. اب سہال سے اگر اسم فائل لا آواز کا ان کی کل فرس ہر فرس سہال لے نتا دا اخبر آواز ثابت دے. لیکن فرس آواز پا بل تاوری کی نشتی، او دا سہالیت چلے دی فرس تا بالفعل ثابت شیری. فعلیت تراو تیرے کنا تشمکان خونه دے فعلیت تراو تیرے کلا کلا آوازو نکی. خدا ثبوت سہالیت فرس تا فعلیت تراو تیرے بالفعل شویرے حاصل شویرے، لیکن بیان دی کیفیت پکی نشتا. کہ دا ثبوت سہالیت دے فرس تا ضروری دے، کا واجب دے، کا ممکن دے، کا ممتنع دے، دا کیفیت پکی ندے بیان شے. نا مطلقہ اما قضی توی چی دی کہ حکم شے پا فعلیت نسبت ایجابی یا پا فعلیت نسبت سلبی سرا. نسبت ایجابی پا کی بالفعلی یا پا کی نسبت سلبی بالفعل شے. اور فعلیت ستوی چی پا یو دازمین او سلاسو کی خارج تراوتی، یا پا یو دازمین او سلاسو کی ایجاب خارج تراوتی، یا پا یو دازمین او سلاسو کی سلب خارج تراوتی. دیکھ پا فعلیت نسبت ایجابی دی سلبی سر حکم شوے دے، انا دین علاوہ دی نسبت بل کیفیت پا کنے دے بیان شے. دک فعلیت دی خبل نسبت کیفیت دے. لکا گورا دا سڑے خود طول عمری خوراک نکی کنے دے تا پا دے کی مثال خیم. پا یو وقت کی دا تا عقل ثابتی نو دا نسبت ایجابی بالفعل شو، طول عمری خو نکی. پا بل وقت کی دا دنا صد دا عقلو شی، دا نسبت ایجابی فعلیت تراوزی اور نسبت سلبی فعلیت تراوزی. اندے کی دو جوڑی گی، یو مطلق عامہ موجبہ جوڑی گی، بلا مطلق عامہ سالبہ جوڑی گی. انتبہ بیا سنگا ہوئی کل انسان آکل بالاطلاق العام. دا لفظ اطلاق عام چلے دار دی جہت دے. اطلاق عام کی اشارہ فعلیت تا نسبت ایجابی اور سلبی تا. کل انسان آکل، موضوع انسان دے محمول عقل لے، اور نسبت ثبوت تا عقل لے دی انسان تا. دا فعلیت تراوتے دے کنے دے راوتے دا نسبت ایجابی. دا مطلق عامہ موجبہ شو. دا سشوا اطلاق عام عبارت دی فعلیت تا نسبت. لیکن طول عمر خوراک نکی کنا، یہ وقت کتنے دا خوراک مسلوب شی بیا بوائی بوشوی الانسان لیس بی آکل، انسان ندے آکل، سلب دا عقل تے اسوشو. خو بالاطلاق العام بالفعل اندہ نسبت سلبی بالفعل شو. یعنی مطلقہ عامہ قضی توی چی پدی کے حکم شئی پا فعلیت نسبت ایجابی سر پا موجبہ کی، اور پا فعلیت نسبت سلبی سر پا سالبہ کی. چی نسبت پا کی فعلیت تراوتی یا ایجابی فعلیت تراوتی یا سلبی، یا دوار فعلیت تراوتی. چی دوار فعلیت تراوتی ایجاب و سلب. اقد دکا انسان تا چی دا عقل اک پایلی، دا عقل دا تا پا یو وقت ثابتی نسبت ایجابی بالفعل شو، اپا بل وقت تینے مسلوبی بالفعل نسبت سلبی فعلیت تراوت. دیکھ یو مطلق عامہ موجبہ جوڑا شو چوئے الانسان سا آکلن، اور سالبہ پکی ہم الانسان لیس بی آکلن. خدا دی جہت سے شیرے کم لفظ با دی فعلیت نسبت دلالت کے اگے تا جہت ہوئی. اگر لفظ دے اطلاق عام دے چوئے الانسان آکلن بالاطلاق العام دے سمانا دا الانسان آکلن بالفعل، والانسان لیس بی آکلن بالاطلاق العام. دام اطلاق عام فعلیت نسبت سلبی تا اس اشارہ شو. او دکا قضیہ مطلق عام مرا
چې نسبت ایجابي پکې بالفعلی یا نسبت سلبي بالفعلی اپنی فعلیت نسبت کوم لفظ دلالت کوي منطقیانو ولا وضع کړ دی لفظ د اطلاق عام ادو سر لیکل دی بالاطلاق العام دا جهت ممکنه خاصه کذیرا گوین کہ ہر طرف محمول او ضروری نباشد موضوع را دے امکان تعریف تا تکوما چی امکانو پی جانے لکہ دا امکان خاص دے او امکان عام دے او دا امکان مقابل دے وجوب او دا امتناع دے ہر ماہیت دا ماہیاتونا ہر ماہیت جن ماہیات و نواخلی پا دی ماہیت کی یو جانب دا وجود دے و بل جانب دا عدم دو جانب دی ہر ماہیت جن ماہیات و نوالی پا دی ماہیت کی دو طرف دی دو جانب دی یو جانب الوجود او بل جانب العدم نو دے بخاری نہیں یا بدد وجود ضروری بھی و عدم بے محالی وجود بے ضروری بھی و عدم بے محالی نو دیتا واجب ہوئی لکہ باری تعالیٰ والا دد وجود ضروری دی و عدم محال لی جو وجودی ضروری بھی و عدم محالی دیتا واجب ہوئی او کدہ دی عکسی عدم ضروری بھی او وجود محالی نو دیتا ممتنی ہوئی لکا شرک تباری تعالی شو او که دوار طرفونا سنگا طرف خو یو دو وجود دے بل دا عدم دے دوار مساویو نی وجود ضروری ہو نی عدم ضروری سو دوار نو ضروری سلب ضرورت الوجود والعدم نو دیتا ممکن ہوئی لکا انسان شو انسان نو وجود ضروری دے انو عدم ضروری دوار مساوی دی که موجود شی نو موجود دیشی او که معدوم شی نو معدوم دیشی نیتا ممکن بالامکان الخاص ہوئی چی سلب ضرورت جانبین ہوئی پکی او که سلب ضرورت جانب واحدہ نو سنگا یا وجود ضروری ہو و عدم نو ضروری یا عدم ضروری ہو وجود نو ضروری یعنی سلب ضرورت احد الطرفین پا کیوں نو دیتا ممکنہ بالامکان السوئی عام ہوئی پا ممکن خاص کی بس سلب ضرورت طرفین ہوئی نبای وجود ضروری ہے نبای عدم ضروری بل امکان عام دے آئی کہ سلب ضرورت احد الجانبینی سلب ضرورت الوجودی فقط وجودی نہیں ضروری بیا بای عدم ضروری لگتا ممکن عام ہوئی بیا سلب ضرورت احد الجانبینی دیتا بیا ممکن بالامکان العام ہوئی خواہ یو جانب نہیں ضروری نابل بیا ضروری نو کہ سلب ضرورت الوجود ہو وجود نو ضروری بیا بیا عدم ضروری دغه بیا غا محال لے پا محال کی امکان عام شتے لکہ شریک دے باری چارا شو لیکن سلب ضرورت دا چلے جانب الوجود دے سلب ضرورت جانب الوجود دے وجود نہ دے ضروری نو بیا عدم ضروری دے دا ممکن بالامکان العام دے بیا یا پا واجب تعالیٰ کی سلب ضرورت جانب نسنہ دے دا عدم نہ دے عدم نہ دے ضروری نو وجود بیا ضروری دے نو دے تا بیا ممکن بالامکان العام ہوئی کہ سلب ضرورت دوارو جانب ہو اگر ممکن بالامکان الخاص ہو لکا انسان او کہ سلب ضرورت جانب واحدہ نہ ہو یا سلب ضرورت جانب وجود نہ ہو نبی اب عدم ضروری یا سلب ضرورت جانب عدم نہ ہو عدم نو ضروری بیا بھائی وجود ضروری نہیں تو ممکن بالامکان العام ہوئی بیا سلب ضرورت طرفین ہوئی ممکن بالامکان الخاص و تولی ہوئی اچھا سلب ضرورت یو جانبی بیا ممکن بالامکان العام و تولی دا اولی ذکر دا ممکن خاص او دا ممکن عام پمینت کی نسبت تو عموم دا خصوص مطلق دے
کوم شی چې ممکن بالامکان الخاصي هغه به خامخا ممکن بالامکان العامي لیکن دا نه د ضرور چې کوم شی ممکن بالامکان العام او چې دی ممکن بالامکان الخاص نه د ممکن خاص او د ممکن عام په منځ کې نسبت د عموم او د خصوص سره مطلق دی په دې شان سره چې ممکن خاص خاص مطلق دی او ممکن عام عام مطلق دی په عموم خصوص مطلق کې دا قانون دی چې د خاص مطلق د طرف نه ماده د اجتماعي موجب کلیه به صادقي نو کل ممکن بالامکان الخاص فهو ممکن بالامکان العام دا وره ځکه په ممکن خاص کې سلب د ضرورت د دواړو طرفو دی او په ممکن عام کې سلب د ضرورت د یو طرف دی او چرته چې سلب د ضرورت د دواړو طرفو نو سلب د ضرورت د یو طرف په کې خامخای لیکن ممکن عام چې دا عام دی د طرف نه ماده د افتراقي ممکن عام څه ته وایي چې سلب د ضرورت د جانب واحده نه یا سلب د ضرورت د جانب د وجود نه یا سلب د ضرورت د جانب د عدم نه فقط نو دا خاص دا عام دی ولی ځکه چې هر شي کې چې سلب امکان عامي د کې بیا امکان خاص نه ځکه امکان عام کې سلب د ضرورت د یو طرف دی په امکان خاص کې سلب ضرورت د دواړو طرفو دی نو دا خو نه ده ضروري چې په کوم شي کې سلب ضرورت د یو طرف دی کې سلب ضرورت د دواړو طرفو ته په خبره پوه شوې نو ماهیت په څو قسمه شو یو واجب شو هغه کوم یو دی چې جانب الوجود پکې ضروري وي عدم محالي بل ممتنع شو ممتنع کوم دی چې سلب د ضرورت پکې جانب د څه نه د عدم نه نه سلب د ضرورت پکې جانب د وجود نه وجود نه ضروري نه عدم ضروري هغه ممتنع شو او که سلب د ضرورت د دواړو طرفو پکې نه ضروري وجود ضروري نه عدم ضروري دا ممکن بالامکان الخاص شو او که سلب د ضرورت احد الجانبین پکې نه دا ممکن بالامکان العام شو ته خبره پوه شو اوس قضیه ممکنه خاصه به کومې قضیې ته وایي چې دې کې ثبوت د محمول موضوع ته هم نه ضروري او سلب د محمول د موضوع هم نه ضروري دې کې سلب ضرورت الوجود والعدم یعنی ثبوت د محمول موضوع ته هم نه ضروري او سلب هم نه ضروري دا ثبوت او سلب دواړه برابر دي نو ثبوت وجود دی او سلب عدم دی دې کې ثبوت د محمول موضوع ته هم نه ضروري او سلب د محمول د موضوع هم نه ضروري دواړه پکې برابر دي مساوي دي نو دې قضیې ته ممکنه بالامکان الڅوي خاص دا ممکنه خاص سره کارک کې ته مثال خیمه په ممکنه عامه کې سلب د ضرورت یو طرف و دي کې سلب د ضرورت دواړو طرفو دي لکه مثال بالاطلاق العام ممکنه خاصه قضیه را گوینها قضیه ته وي کہ ہر طرف محمول او چې هر طرف د محمول لري په محمول کې څوک طرف لري په محمول کې یو طرف د ثبوت ته بل سلب دی چې هر طرف د محمول د دی او ضروری نه باشد ضروری نه موضوع را موضوع لا چې ثبوت د محمول موضوع ته ضروری او نه سلب ضروری دواړه برابر که ثابت شي نو ثابت شي او که نشي نو نه شي شو کل ذهب ذائب اور دی جهت تے لفظ امکان خاص کل ذهب ہر سر پیجن سر زر ذائب اسم فاعل لے ذوبان ندی ذوبان مصدر دے ذوبان سے توی ویلی کی دو توی سر زر ویلی کی کر سو کی ویلی کی زر کر کل ذهب ہر ذهب ذائب ولی کی دن کی دی لیکن موضوع ذهب دے او محمول ذائبن دے او نسبت ثبوت ذوبان چاہتا ذهب او دا ثبوت ولی کی دو دے ذهب ہوتا نہ ثبوت ضروری دے نہ سلب لیکن سلب ضرورت دوارو طرف شو دوارو برابر دی دا ذوبان دی ذهب ته ثابت شي نو ثابت دي شي او که ثابت نشي نو نه دي شي دي کې ثبوت او سلب دواړه برابر دي نه دي ته ممکنه خاصه وي
دا امکان خاص شو وجود د ذوبان په ذهبو کې او سلب د ذوبان د ذهبونه دا دواړه برابر دي یا لکه ته ووایې دا خو د په دې کې جوړه که زه درته اوس بل ښیم کل انسان کاتب هر انسان کاتب دی لیکونکی دی دې کې موضوع څوک دی انسان محمول څوک دی کاتب نسبت سره ثبوت د کتابت انسان نه دا ثبوت ضروری دی نه سلب ضروری دی که کتابت انسان ته ثابت شي نو ثابت دي شي او که نه شي نو نه دي شي دواړه برابر دي په یو جانب څه محال نه لازمي دواړه جایز دي ثبوت او سلب دواړه ممکن دي او جایز دي نو دې ته څه نوم وایي ممکنه خاصه سلب ضرورت د یو طرفو ثبوت نو ضروری نو سلبی ضروری یا سلب ضروری نو ثبوتی ضروری یو جانب سلب ضرورت جانب واحده نو هغې ته امکان عام وي ممکن عامه ورته وایي او که سلب ضرورت د دواړو طرفو دې ته ممکنه خاصه وایي او د دې ممکنه خاصې جهت څه شی دی لفظ د امکان خاص د ممکنه عامې جهت څه شی دی لفظ د امکان عام دی مثال کل ذهب ذاهب بالامکان الخاص خل او زبې دا مثال وکم چې کل انسان کاتب یعنی زبان هیڅ یکی هر یو ضروری نیست ضروری نه دی مر ذهب را خاص ذهب ولره ممکن عامه قضیه را کوین هغه قضیه ته وایي چې طرف مخالف محمول او چې طرف مخالف د محمول لري ضروری نه باشد ضروری نه وي دې کې سلب د ضرورت د جانب مخالف د حکم ممکن عامه کومې قضیه ته چې سلب د ضرورت د جانب مخالف د حکم نو که حکم ایجابي و جانب مخالف سلب دی بیا سلب نه دی ضروری او قضیت سوا سالبه وا نو جانب مخالف بیا ایجاب دی ایجاب نه دی ضروری دی که سلب د ضرورت د جانب مخالف ته حکم په دوه قسمه دی یو څه دی ایجابي دی مخالف سلب دی او بل حکم سلبي دی مخالف څوک دی ایجاب دی او دی کې بس سلب د ضرورت د جانب مخالف ته حکم نو که حکم څه ایجابي نو جانب مخالف سلب دی نه سل نه به ضرورت لرکې سل نه دی ضروري دا ثبوت به ضروري پاتې کېږي بیا پوه شوې که حکم څه سلبي و نو جانب مخالف ایجاب دی نو د ایجاب نه به ضرورت لري چې د ایجاب نه ضرورت لري که نه دا سلب به ضروري پاتې شي دې کې سلب د ضرورت د جانب مخالف ته حکم دی حکم ته به ګورې حکم دې نسبت ته وایي که نسبت ایجابي و نو د سل نه به ضرورت لري کې او که حکم سلبی و بیا به د ایجاب نه ضرورت لري کې خو دې کې به سلب د ضرورت د جانب مخالف ته حکم نو سلب د ضرورت احد الجانبین شو د دواړو نه شو دې ته بیا ممکنه عامه وایي اوس وایي قضیه یعنی عدم ذوبان ضروری نیست مر ذهب را ممکنه خاصه ممکنه د عمل یو پیژن ممکنه خاصه کې سلب د ضرورت د جانبین نه نه دا دوه ممکنه عامونه جوړیږي یو ممکنه خاصه له دوه ممکنه عامونه جوړیږي یو ممکنه عامه موجبه به بل ممکنه عامه سالبه به په دې کې بنه ایجاب ضروري نه بس سلب ضروري او جهت څه شی لفظ د امکان خاص دی لکه وایي کل انسان کاتب بالامکان الخاص نه دې معنا به څه کوي ثبوت الكتابة للإنسان وسلب الكتابة عن الإنسان كلاهما ليس بضروريين دواړه نه دي ضروري دا ممکنه خاصه شوه ممکنه عامه کې به سلب د ضرورت احد الجانبین یعنی سلب د ضرورت د جانب مخالف ته حکم وایي که حکم ایجابي و نو مخالف سلب دی د سلب نه به ضرورت لرکوي که حکم سلبی و نو مخالف ایجاب دی د ایجاب نه به ضرورت لرکوي ته پوه شوې
او دا غي جهت سره لفظ د امکان عام دی لکه هو کل انسان کاتب بالامکان العام د دې بد سمانه هر انسان کاتب دی په امکان عام سره یعنی سلب الكتابة عن الانسان ليس بضروري لکه سلب ضرورت د جان مخالف نه کوي خلاص شيخه قضايا موجهات ټول اخلاص شي قضايا حملیه ختم شو ښه دا موجهه بچا کی جوړي حمله بحث خاص قضیه شرطیه بردون واسطه قضیه شرطیه په دوه قسمه ده یکی شرطیه متصله یو شرطیه متصله ده دوم شرطیه منفصله دویم شرطیه منفصله ده بابا کوم کې تاسو ویلو دا تیری شي دي بس عبارت شرطیه متصله کې حکم به اتصال النسبتين صحیح یو شرطیه د دوه حملیونو جوړي شرطیه متصله کې به حکم به اتصال النسبتين چې د دې دویمه قضیه د نسبت د اولې قضیه د نسبت سره متصل لیکن به حکم به اتصال النسبتين او په اتصال د جزء ثاني سره به الاول لا دویم جزء د اول جزء سره متصل دا اول موجود شنو دویم نسبت په سره موجودي اپا منفصله کې حکم بانفصال النسبتين کدا اول نسبت موجود شنو دا دویم نسبت به منفصلی دا به سره نه موجودي نه په متصله کې حکم باتصال النسبتين دی اپا منفصله کې حکم بانفصال النسبتين دی ځکه شرطیه یو شرطیه د دوه حملیونو جوړیږي په هر حمله کې یو نسبت دی اوس د تخیم متصلی مثال حکم باتصال النسبتين ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجودنا لا ان في چلی دا عادات متصلی دی علامی دی متصلی دی عادات علامات و دا ان او فی ان شرطیه دی کنا فای جزائیه دا علامی دی شرطیه متصلی دی عادات متصلی دی ان كانت الشمس طالعة کنور راو خود دې قضیه مضمون سره طلوع الشمس تاسو ته مضمون خل د اتصال په مضمونینو کې وي مضمون د قضیه څه ته وي دې کې یو جزء مشتقي او بل جزء جامد دی اته د جزء مشتقي مصدر روالي مضاف کې جزء جامد ده د ان كانت الشمس طالعة کې طلوع الشمس دا الشمس جزء جامد ده او طالعة جزء مشتقي دی اور دا مصدر رواله طالعتن طلوع مضاف الشمس طلوع الشمس مضمون شو و دا فالنهار موجود مضمون سره وجود النهار او دې کې د نسبت دی یو طلوع الشمس دی او بل نسبت وجود النهار دی په دې دوه نسبتونو کې حکم بالاتصال کړل څنګه چې طلوع الشمس سره وجود النهار متصلی ان دا وجود د نهار بل طلوع د شمس نه متخلف کی ک طلوع د شمس را نهار بخامخ موجودی دا دوه قضیې دي کنه دي او کنه لکه چې دا یو شرطیه د دوه حملیونو جوړیږي نه د دې نه چې ته ان فعلری کې دا په څو دوه قضیې جوړی شي الشمس طالعه او النهار موجود دي چې دې ان په داخل کو دا ولا قضیه شرط اچھا پھر په دې دویمه داخله کړل دا دویمه جزا نو منطقيان وته شرط مقدم او تالي وي انا هات وته شرط جزا صحیح دي کوی به ته خبره پوه دا پاس بشینو او دې کې حکم پس شری دا ان فی عادات اتصال حکم شری په اتصال سره چې دا دویم جز وجود النهار دی دا دویم نسبت چې وجود النهار دی دا به متصل د طلوع د شمس سره کنور راو خود وجود النهار به نه متخلف کیږي او دا بیا شرطیه متصله لزومیه ده لزومیه هغه ته چې د اتصال د تالی د مقدم سره له علاقتینی د مقدم او تالی کې علاقه نه علاقه یاد علیتی دا مقدم علت لپاره تالی یا معلول لپاره تالی یا دوه معلولې د علت ثالثه دغه طبيعه شرطیه متصله لزومیه وي
لکه چې مقدم علت لپاره تعلیل کوي ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود نو طلوع د شمس علت ته وجود د نهار معلول دی او چې دې قضیه کې عکس وکړي ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة بیا دا مقدم معلول لپاره د تعلیل او چې دواړه معلولې د علت ثالثي لکه وإن كان النهار موجودا فالأرض مغضية المضمون مقدم تشير وجود النهار الثالث تشير زياء الأرض هذا وجود النهار وزياء الأرض دواړه معلولې د علت ثالثه دي چې طلوع الشمس تاسو شرطیه متصله لزومیه وپېژنئ دا شرطیه په دوه قسمه متصله په دوه قسمه ده متصله هغې ته وایي چې حکم بالاتصال شي منفصله هغې ته وایي چې حکم بالانفصال شي دا حکم چې په اتصال سره شي دا متصله ده او دا په دوه قسمه ده یو لزومیه ده او بله اتفاقیه ده ځکه اتصال له تعلیل د مقدم سره به خالي نه یا به دا اتصال له تعلیل د مقدم سره لعلاقتین یا به بلا علاقتین بمجرد اتفاق الجزئین وي که دا اتصال له تعلیل د مقدم سره لعلاقتینو څو لعلاقې د وجې نه دې ته شرطیه متصله لزومیه وي هغه علاقې د لزوم کومې دي دا دي چې یا مقدم علت لپاره تعلیل وي یا مقدم معلول لپاره تعلیل وي یا دواړه معلولې د علت ثالثه وي دې کې علاقه د علیت معلولیت ته نو دې ته شرطیه متصله لزومیه وي دلته کې دا اتصال د تعلیل د مقدم سره خامخا لازم دی نه به جدا کېږي او کچری دا اتصال د تعلیل د مقدم سره لا لعلاقتینو بمجرد اتفاق الجزئینو دې ته شرطیه متصله اتفاقیه وي اتفاقیات دي بیا لکه ووایي إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق كچرت إنسان ناطقي فالحمار ناهق نو حمار بناهقي ادا ناهق ستوي آواز دخرتوي که انسان نطق کوي نو خر بخپل آواز کوي حمار بناهقي اوس دلته کې مقدم څه شی ناطقیت الانسان دی مضمونی او ثالث شی ناحقیت الحمار او د ناطقیت الانسان او د ناحقیت الحمار په منځ کې علاقه نشته د علیت معلولیت ولی ناطقیت الانسان علت نه لري لپاره د ناحقیت الحمار او نه معلول له او نه دا دواړه معلولې د علت ثالثه دی علاقه د اتصال لزومی نشته نو دې تسوي شرطیه متصله اتفاقیه دا خو همیشه نه کنه اتفاقیات کله کله انسان ناطقي موږ دلته خبرې کوو سبق دغه د خرش دغه شاته د دیوال شاته خر ولاړي هغه ولزوم خو نشته همیشه خو نه ځکه چې اوس موږ نطق کوو او خر ناحق نه دی کله کله اتفاق که علاقه د لزوم پکې وی نو بیا چې چېرته انسان نطق کوو نو خر به اواز کوو خو علاقه د علیت معلولیت نشته یا داسې بله علاقه د تضاعفي هغې کې هم شرطیه متصله لزومیه جوړېږي یا علاقه د علیت معلولیت یا علاقه د تضاعفي تضاعف څه ته وایي چې دوه څیزونه تصور د یو په ذهن کې موقوف وي په تصور د بل د جانبین او تحقق د یو په خارج کې مستلزمي تحقق د بل لره نو دې ته متضاعفین وي لکه ابا ابن د اب تصور په ذهن کې موقوف وي په تصور د ابن ځکه اب څه ته وایي ماله ابن د ابن تصور په ذهن کې موقوف وي په تصور د اب ځکه ابن څه ته وایي ماله اب دا متضاعفین دي تصور د یو په ذهن کې موقوف وي په تصور د آخر باندې د جانبینو او دارنګه تحقق د احدهما په خارج کې من حيث ترتب الاثار موقوف وي په تحقق د بل باندې لکه دا اب چې په وصف د ابوت سره په خارج کې موجوديږي نو اب ته اساسوک اب نشي ویل چې تر څو ابن نه تا ته وسب نشي ویل ستای باندې نشته
ابن نشي ویلی مرتبتن علی دا اثار دا بنوت پا خارج کی ترسوچ ولا اب دی دا تحقق دا احدهما پا خارج کی موقوف ری پا تحقق دا آخر او تصور دا احدهما موقوف ری پا تصور دا آخر بانی دا جانبینونا دیتا متضائفین وی دی نسبت تا تضائف وی خواه اور دو سیزنو چیند که چه تضائفی نو دی که علاقه دا اتصال لزومی جوڑی گی علاقه دا اتصال لزومی و علاقه دا علیت معلولیت تا او بل علاقه دا تضائف تا نو دی که شرطیه متصل لزومی جوڑی گی تسنگا وائی ان کان زید ابن لعمرن که زید پلار دا عمری اشد فعمر ابنهو نا عمر بای ابن دا کم شرطیه را دا اتفاقیه دا که لزومیه را ذکر دا لزومیه علاقی سوئی تضایف تے پدی کی علاقی دا لزومیه و علیت معلولیت تے و بل تضایف بابا دا شیری دی طولی منفصله ہوئی هذا قضیه شرطیه بردون واسطه یکی شرطیه متصله دوم شرطیه منفصله خود پا که لزومی اتفاقیه ندی جوڑ کری شرطیه متصله قضی را گوین شرطیه متصله قضی توی که حکم درو معلق باشد چه حکم پدی که معلقی حکم پا که بندی متصله توی چه پدی که حکم معلقی چنانچہ گوئے تالیکی دا حکم معلق بالمقدمی لکھو ہے ان کانت الشمس طالعتا فالنهار موجود یاد سے ہوئے ان کان الرجل تبلیغیا فهو حامل البشترا دا حمل دا بشتری متصل دکی دو دا شخص سر تبلیغی اوڑی که نوڑی تاسو تبلیغی لی دل چی بی بشتری دل لی دیکھم شرطیه متصله جوڑی گی کان الرجل تبلیغیا روندیا بل تبلیغی نا فهو حامل البشتر دام شرطیه متصله دا منطق اجرا بنا کوئی پدیو مثال کی بے جوڑا ہوئی نبل بنی امثلہ کی خواہ سر نشتا وہی قضیرہ متصلہ موجبہ خوانندیتا متصلت سوئی موجبہ خواتن کہ حکم بالاتصالی موجبہ متصلہ دا او کہ حکم بالسلب الاتصالی یعنی اصل قضیہ کی اتصال لے خو حکم پر سلب اتصال سر شہر چی اتصال نشتا دا بیا سالبہ متصلہ و اگر گوئی کچری سالبہ غواری مجھے سالبہ نادا قضیہ دا بس ان کانت الشمس طالعتا فاللیل موجود اگر گوئی کچری ہوئی لیسا ندہ دا خبرہ کچری شمس طالعین لیل بموجود دا لیسا تلر کندہ کم قضیہ دا ان کانت الشمس طالعتا کنور روخی جنو لیل بموجودی دا حکم پتکی ہوکو پا اتصال لوجود اللیل سرا لطلوع الشمس وجود اللیل خو متصل ندے پا نفس الامر کی لطلوع الشمس سرا دا ظاہر دا قضینہ سمعلوم شو اتصال پا نفس الامر کی اتصال نشتا دا اتصال بس سلب کی لیسا و پی داخل کی دیتا بیا سالبہ متصل ہوئی دی کی سلب اتصال شو معنی اتسنا کچر الشمس طالعین و لیل بموجودی لیسا دا سندہ وہی را سالبہ متصلہ گوئن وجوزی اول را مقدم گوین دی شرطی اول جوز تسنوی مقدم ولی مقدم ماخود لتقدم نا تقدم مقدم والی توی ادے مقدم دے پو جوزی ثانی بانی وجوزی دوم را تالی گوین ادویم جوز تی تالی وی محکومن بھی تی تالی وی تالی ماخود لطلو نا طلو تاخر توی ادے مؤخر دے مقدم نا وشرطية منفصلة وشرطية منفصلة أو شرطية منفصلة وإن قضية شرطية العدد دغلا
قضیه را گوین که حکم کنی بعناد درمیان دو چیز شرطیه منفصله هغه قضیه ته وایي چې دې کې حکم شي په عناد سره په مابین د دوو څیزونو کې دې کې حکم بالانفصال والعناد چې دې دوو جزئینو کې عناد دی چنانچه گویی لکه چې ووایي العدد اما زوج او فرد د منفصلي عادات څه دي اما او دا اما او چې دي امام د پاره تردید دی او هم د پاره تردید دی دا عدد منفصلي و عدد بیا زوجي دا العدد زوجون چې دی دا یو شرطیه د دوه حملیونه جوړیږي کنه نو العدد اما زوج دا اما تلری کنه العدد زوجون پاتې کیږي او فرد العدد فرد دا بل قضیه دا دوه قضیونه هم جوړه ده منفصله هم د دوه قضیو حملیونه جوړه ده و چې تا په اما او داخل کنه د دې نه څه جوړه شوه منفصله د دوه حملیونه یوه منفصله جوړه شوه او دې کې حکم په انفصال د جزئینو سره شری دوه جزء په دې کې څه دي یو مقدم دی چې زوج دی او بل تالی دی چې فرد دی او دې کې حکم په عناد سره کړ چې د زوج او د فرد په منځ کې عناد دی او معاندین خو جمع کېږي نه نو عادت که زوجو نو فرد بنئ نو فرد نو زوج بنئ و تاسو زوج پیژنئ په عادت کې زوج هغه عادت ته وایي هغه شمار ته وایي چې انقسامي کېږي متساویینو ته لکه اربعه شو خو بې د فصل د واحد نه شرط پکې دا دی چې انقسام متساویینو ته کېږي بې د فصل د واحد نه او فرد کوم ته وایي چې انقسام متساویینو ته نه کېږي بې د فصل د واحد نه فصل د واحد له دوی اعتبار نه ورکوي لکه ثلاثه شو ثلاثه چې ته تقسیمین متساویینو ته تقسیمي دی شي بې د فصل د واحد نه واحد به پکې ماتای واحد دوی نه ماتای د تقسیم به کېږي دوه به یو غاړې ته کې یو به بلې غاړې ته کې نو درې څیزونه به یې درې ماڼې به یې تقسیمای به نو دوه به یو سړي له ورکې یوه به بل له ورکې که دا یوه پې نیمه نو هر یو پې خفه کېږي چې ماله یې ولې نیمه راکړه دا ثلاثه اوس فرد دی د دې انقسام متساویینو ته نه کېږي بې د فصل له واحد نه فصل له واحد له اعتبار نه ورکوي د زوج هغه عدد دی چې انقسامي کېږي متساویینو ته او فرد هغه عدد دی لا ينقسم الى المتساویین چې متساویینو ته نه تقسیمیږي نو دا زوج او فرد نقیضین دي متقابلین دي اجتماع د نقیضینو هم باطله ده چې واده دي هم زوج شي هم فرد شي نو زوجیت په پکې تقاضا د انقسام الى المتساویین کې فردیت په تقاضا د عدم انقسام کې اجتماع د نقیضینو به راځي او دواړه ترې پورته کېږي هم نه چې عددي نه زوج شي نه فرد شي د ده نه به انقسام الى المتساویین هم پورته شي او عدم انقسام نه ارتفاع د نقیضینو ده خو دا قضیه منفصله خو دا په منفصله کې حقیقیه ده بیا جمع د جزئین هم ناروا داخل هم ناروا العدد اما زوج او فرد و این قضیه شرطیه منفصله و این قضیه شرطیه منفصله و این قضیه دا قضیه شرطیه منفصله برسین و استرسته بیا چنانچه دا صرف د منفصلی مثال خوله منفصله کومې قضیه ته وایي چې دې کې حکم شی په عناد سره په مابین د جزئینو کې په مابین د شیانو کې لکه چې وایي العدد اما زوج او فرد دا خلاصه شوه و این قضیه شرطیه منفصله برسین و واسطه او دا قضیه شرطیه منفصله په درې قسمه ده پوهېږې یکې مانعات الجمع یو مانعات الجمع ده والخلوه چې جمع هم ناروای خلوه هم ناروای د دو جزئینو کې جمع فی شیئین هم ناروای او خلوه د شی واحد هم د دوی نه ناروای یعنی صدق هم ناروای او کذب هم ناروای یعنی قضیه دا حقیقی هغه قضیه ته وایي چې حکم کنی چې دې کې حکم شي کہ حکم کنی درو چې حکم کړی شی په دې کې به امتناع اجتماع و ارتفاع هر دو چې دې کې جمع او خلوه دواړه ناروا چنانچه نظیرش دارنګ چې نظیر د دې د عدد گفته شده په عدد کې ویل شده مخکې تیر شو چې العدد اما زوج او فرد
نو یو جز د منفصلې دلته کې څوک دی؟ زوج دی، دا مقدم دی. او فرد بالفرد دی، او زوج او فرد کې جمع هم ناروا ده. څه؟ چې یو عدد هم زوج شي هم فرد شي، ولې ناروا ده؟ زوجیت په کې تقاضا د انقسام کوي متساویانو ته، فردیت په تقاضا د څه کوي؟ لازم بشي کون د عدد واحد او منقسم هم غیر منقسم، منقسم الى المتساویین هم غیر منقسم، جمع هم ناروا ده، خلو هم ناروا ده. څنګه چې یو عددي په دنیا کې زوج هم نشي فرد هم نشي، ولې که زوجیت تلاړ نو انقسام الى المتساویین به تلاړ شي، او چې فردیت تلاړ نو عدم انقسام به تلاړ شي، نو اتفاق نه کېږي. نو دا هغه منفصله ده چې دې ته حقیقیه وایي، چې دې که حکم په عناد سره شي هم په جمع کې هم په خلوه کې. دویمه مانعات الجمع ده، هغه کومې ته وایي چې حکم په عناد سره شي خو تش په جمع کې، جمع ناروای بیا خلوه روای. او درېمه مانعات الخلوه ده فقط، چې خلوه ناروای جمع روای. چې مانعات الجمع نه به څنګه لکه ته ووایي هذا الشيء یو شي ته اشاره وکړي، هذا الشيء اما شجر او حجر دا شی به یا شجري یا حجري، دا شی به یا شجري یا به حجري. نو شجر او حجر کې جمع ناروا ده. څه ده؟ جمع ناروا ده چې یو شی هم شجر شي هم حجر شي، خلوه خو روا ده. یو شی دې وي نه د شجري او نه د حجري. د شجر حجر کې ولې جمع ناروا ده؟ که شجر تقاضا د نیما کوي، شجر نامی نه غټیږي نه، او حجر تقاضا د عدم نیما کوي، ګټه نه غټیږي. یو ګټه چې پرته نو زر کاله چې سیر ګټه نو زر کاله پرته به د کسي غټیږي نه. نو شجر او حجر کې جمع هم ناروا ده او خلوه هم ناروا ده. جمع ول ناروا ده، احتمال ضد دی نو ده، ځکه شجر د حجر ضد دی، ځکه شجر نامی دی او حجر غیر نامی دی. نو که دواړه پکې جمع شي نو شجر به تقاضا د نیما کوي او حجر به پکې تقاضا د عدم نیما کوي، نو لازم به شي کون د شی واحد هم نامی هم غیر نامی. خو خلوه روا ده، یو شی دی نه به شجري نه به حجري، دته به مې اشاره کړې دا نه شجر دی نه حجر دی، انسان دی. ته وایې نه شجر دی. درېیمه مانعات الخلوه ده فقط، دا خو مانعات الجمع شو فقط. درېیمه مانعات الخلوه ده فقط چې خلوه پکې ناروی جمع روی. لکه په لا شجر او لا حجر کې منفصله جوړه کړه. لا شجر نقیض د شجر او لا حجر نقیض د سره، لکه نقیض کل شی نفعه. لا شجر په خارج کې شته کې نشته، لا شجر څوک دی؟ لا حجر څوک دی؟ لا شجر لا حجر په خارج کې کلیات دي، افراد لري. او په دې لا شجر او لا حجر کې پیږي جمع ناروا ده، چې یو شی لا شجر هم شي نه جمع روا ده. جمع روا ده خلوه ده. ته وایې چې هذا الشیء اما لا شجر او لا حجر، یا بلا شجري یا بلا حجري. نو په دې لا شجر او لا حجر کې جمع روا ده. یو شی بلا شجر وي لا حجر به وي، دا کتاب لا شجر هم دی او لا حجر هم دی، خو خلوه ناروا ده. ولې؟ لکه دا قانون دی چې د کوم شي نه یو د نقیضینو ځینو بل ولا راځي. ته مو سره پوهېږې؟ د کوم شي نه چې یو د نقیضینو ځي نه بل نقیض به ولا راځي، ځکه ارتفاع د نقیضینو ناروا ده. نو د یو شي نه چې لا شجر لرکې، چې لا شجر ته لرکې، نو دی دته به څه راځي؟ شجر به ورته راځي. ولې که لا شجر ته هم لرکې او شجر ته هم لرکې نقیضین دي. د کوم شي نه چې لا شجر لري کې دته به شجر راځي، او چې بیا ته لا حجر لري کې دته به حجر راځي. لازم به کون د شی واحد هم شجر هم حجر. نو په لا شجر او لا حجر کې جمع روا ده. څه؟ جمع روا ده خو خلوه ناروا ده. خلوه ناروا ده. دا خلوه ولې ناروا ده؟ ځکه د یو شي نه چې ته لا شجر لري کې
نو بیا ته شجر نشي لرې کولی دا به شجر کېږي او چې لا حجر ته لرې کړي نو دې کې به جمع نه شجره د حجر راځي دې کې مانعة الخلوه جوړه شوه ښه هذا الشیء اما لا شجر او لا حجر لا شجر او لا حجر کې جمع روانه خلوه ناروا ځکه چې خلوه کوي د هر یو نه چې یو شي نه لا شجر لرې کوي بیا به شجر کېږي او چې لا حجر ته بله پیره لرې کړي بیا به حجر کېږي نو اجتماع نه شجره د حجر به راځي دوم مانعة الجمع کہ حکم کنی درو کہ حکم شی پدی کی با امتناع اجتماع نہ امتناع ارتفاع جمع پکنا روائی امتناع ارتفاع بنی ارتفاع خلو بروائی چنانچہ گوئی لکوائی کہ هذا اللون اما اسودا و اما ابیضا پدی اسود او ابیض کی جمع ناروا صدا ناروا چې او شی اسود شی ابیض لیکن ضدین دی سواد څه ته وایي سواد تعریف وکړه کیفیت مقبض البصر سواد څه شی دی په جسم کې یو کیفیت دی یو رنګ دی مقبض البصر چې سترګې بندې تور شي ته چې ګوري نظر پکې نه چلیږي او بیاض څه ته وایي تعریف یې وکړه بیاض سپینوالي ته وایي ونو منطقیان تعریف کې کیفیت مفرق البصر سپین شي ته چې ګوري نظر پکې چلیږي نو د سواد معنا څه ده کیفیت مقبض البصر د بیاض معنا څه ده کیفیت مفرق البصر نو دا مقبض مبصر چې متضادین دي نو چې ته وایې چې هذا الشیء اما ابیض او اسود دا شی بیاض شي ابیضي یا اسودي نو یو جز د منفصله اسود شو بل ابیض شو ابیض او اسود کی جمع ناروا ده څه جمع ناروا ده چې یو شی هم اسود شي هم ابیض شي چې اسود شي نو د مقبض البصر شي او چې څه شي ابیض شي نو د مفرق البصر شي نو لازم بشي کون د شی واحد هم مقبض البصر او هم مفرق البصر لا ناروا ده جمع د اسود د ابیض ناروا ده خو خلوه روا ده یو شی دی وي جسم دی نه دی اسودی انا دي ابيض احمر دي تبوش بمطلع هذا الشيء اما اسود يا هذا اللون دارن اما اسود دارن بیا توري و اما ابيض دي کې دوه جزء منفصلين سري یو اسود دی او بل ابيض اسود او ابيض کې جمع څه ده ناروا ده خلوه روا ده چې یو جسم دی وي نه دی اسود او نه دی ابيض احمر او جمع ناروا ده ولي چې رنګ یو شو هم ابیض شو اسود شو نو سواد په کې تقاضا د قبض البصر کوي او بیاض په کې تقاضا د افراق البصر کوي قبض البصر او افراق البصر ضدین نه جمع ضدین برازي په شی واحد کې ثم مانعة الخلوه ثم مانعة الخلوه هغه ته وایي چې خلوه ناروا دي جزئین جمع روای یعنی قضیه کې حکم کونی دا قضیه ته وایي چې هغه کې حکم شی درو چې حکم شی په هغه کې امتناع ارتفاع په امتناع د ارتفاع سره نه اجتماع جمع روای نه امتناع اجتماع جمع بروای او امتناع د ارتفاع به چې وایي هذا اما لا شجر و اما لا حجر سما جوړ کړو کنه لا شجر او لا حجر کی جمع روا ده هغه څوک دا لا شجر دی کنه او لا حجر هم دی خو جمع ولی ناروا ده خلوه ولی ناروا ده کله یو شي نه لا شجر لري کی نو شجر بشي او چې بیا ته لا حجر لرکای جمع د شجر د حجر نو شو چې تاسو جوړ کړو تلفظ نیم سبق بابا لوري مخ سبق هم وي